نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين صدق الله العظيم سورة صافات درویشتم پارا یوسل یوکم سلویختم نمبر آیت مخی رکو کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل واقعا دا لوت علیہ السلام واقعا دا موسیٰ علیہ السلام واقعا دا الیاس علیہ السلام بیان شو دی رکو کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل واقعا دا حضرت یونس علیہ السلام بیانی یونس علیہ السلام پخپل اجتہادی رئی سرا دخپل کلنا پا وقت عذاب دلی دلو کی بہر قوتو دا اللہ پاک حکم تے انتظار انکو پدی اجتہادی خطائے باندے اللہ پاک یونس علیہ السلام باندے تکلیف راوستو کلچ دا یونس علیہ السلام قوم باندی آثار دا عذاب شروع شو دا خپل سوچ اکو چکل پا قوم عذاب راضی پیغمبر تے نعوزی نو یونس علیہ السلام پا خپل سوچ او فکر سرا دا کل نعوتو کلی اللہ پاک تا فریاد چورو کون اغیتا اللہ پاک نجات ورکو او یونس علیہ السلام دریاب باندے پوری وطو نو پا کشتے کی یونس علیہ السلام سور شو دریائی دجلا پدے کی کشتے کی کلکی ناست کشتے پر ڈوبے دو شو دا وقت کے معمول دو چکلب یو غلام دخپل آقا نبی اجازت راوطلو نو کشتے پا پاغ خلق ڈوبے دا قوم چی کشتے کے سمر خلق سوارو اغویوی زمون پدی کشتے کے دا سے سوک دے چی دخپل مولاد اجازت نہ بغیر راغلے دے یونس علیہ السلام بیتووی چی دا خزیم دخپل مولاد اجازت نہ بغیر راوطلے اغوی وطوی چی تو دا سے نیک انسان معلومی کی لہذا تنے بلسو اغی قرندازیو کا پا قرندازے کی دا یونس علیہ السلام نم ہم راوتو دویم پیرے قرندازیو کڑا پا دویم پیرے پا کہ ہم دا یونس علیہ السلام نم راوتو پا دریم پیرے چی قرندازیو کڑا یونس علیہ السلام نم پا کہ راوتو یونس علیہ السلام دا کشتین ادانگو وز کشتین دانگل دا پنیت دا خودکشی باندنو پنیت دا لانگو چی زبای او ڈڑی تا ازم اوزان با دا دی خلق دا کشتی با بچی خودکشی نیت نو دکا پیغمبران دا خودکشی ارادی نکی اللہ رب العالمین پا دا موقع باندی یو مہیر آخلے گو چی یونس علیہ السلام سنگ ٹوکڑی مہیر کو لوکڑا او یونس علیہ السلام دا غگیڑ تلاو دمائی پگیڑا کی یونس علیہ السلام دعا ویلا وظیفے کولا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین دا وظیفے کولا دا دی وظیفے پا برکت اللہ پاک نجات دمائی پگیڑا کی سمرہ ورزی تیرے کڑی نو پدے کے دا علماء سلور اقوال یو قول داری چی دریر وزی دویم قول داری چی اوور وزی دریم دا چی شل وزی او سلورم قول داری چی سلویخ ورزی دمہی بگیڑا کی تیری اللہ فرمائی کدہ دا ذکر او وزیفہ نکول دا قیامت پوری بدے دی مہی کی پاتش دی وظیفے نجات مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی
بزرگان نه دا طریقه منقول ده چا چې څه مشکل وي او دا وظیفه 1,24,000 پیرې ووایي الله پاک بیا هغه مشکل حل کړي که په یوازې وي او که په شریک وي لا اله الا انت سبحانك مزیدار آسان وظیفه دار چا مشکلات دي په دې کې د الله پاک نه دعا وغوښتل دي الله پاک په مشکلات آسان کړي کله چې یونس علیہ السلام بارک الله پاک اراده وکړه چې د مئی د ګېډې نه راوباسي مئی ګېډې مئی غاړې تراغه او ټې وکړي او یونس علیہ السلام ترا ورځي وجود د مئی په ګېډه کې نرم شوی چې نور انسان دې وی وجود خرابېږي او بیا مئی ګېډه او بو منظور الله جل شانه پدې دریاب بغاړه د کدو بوټي زرغون د کدو دا پانی غټي غټي دې پانو په ننور نه سوري کړو او غسه ول مقرر کړه د چيله په اندازه چې کومه دا روزانه راتا او دې به ورته په ورکول صحت خبره شو کلی تراوی قوم په دغه وخت کې د 1 لاکھ نه تعداد زیات کړ ټول نیکان شي یونس علیہ السلام تر دن محنت کو قوم تابعدار الله پاک دغه قوم ته هم نجات ورکو په توبه سره د یونس علیہ السلام په ملګرتیا سره دا د یونس علیہ السلام واقعا مختصرا دیږي کې مخکې تفصیل ذکر شوی دی بیا الله جل شانه د مشرکان د مکه چې کوم شبهات دا الله جل شانه د فرشتو په بارک مشرکان د مکه وی دا فرشته نعوذ بالله د الله لوریان او د دې موریان په دې پیریانو کې چې کوم زنانه جناغه موریان مین او نعوذ بالله الله پاک یې پلار اللہ پاک لے بیبیان ثابتو لولیان ثابتو اللہ نبی علیہ السلام تو فرمائی دی فرمایا چتا صدا انتخاب کوئی چه منگ لزامن او اللہ لولیان او فرشتے او جنات دا تاستا چاروی دا خطاس دزان خبری کوئی بولی اللہ چه دا فرشتے پیدا کولی باقا وقت تاسو وی چې جناتو کې زنانه مولیانې ومندې او فرشتې لوریانې په دفتر ته ځان دروغ وایي او بیا دومره عجیبه ځان د پاره زامن خوښو او الله د پاره لوریانې خوښوي تاسو ډېر ناشنا فیصله کسه دلیل د سړی سے کتاب در سړی په دې خبره چې د الله فرشتې لوریانې دی هغه راوړي نو دې سره کتاب نو نجی کتاب نو تاسو به د قیامت په ورځ د الله پاک مخ ته حاضرېږي او جواب به ورکوي تاسو ته چا ویلي فرشتې د الله لوریان دي نو بیا به هلته اخرت کې عذابونه تاسو مشرکان او تاسو خدایان دا ټول به جهنم ته ځي د الله نه بچ کېدی نشي او که تاسو دا فرشتې یادوئ دا فرشتې د الله مخلوق دي اللہ تا دا ہر فرشتی کار او دا غی ارس معلوم دی یو سیز اللہ دا نظر نا پنا ندی او بیا اللہ جل شانو فرمائی ما فیصلہ کھڑے دا چیزا با دا پیغمبران امداد کو دا فرشتوں پر ذریعے سرم امداد کو بیا نبی علیہ السلام تا اللہ تسلی ورکی چی دا مشرکان دمرا بیکار خبر کی دا دین اعراض کو انتظار کا دی باندې عذاب راځي خو چې کله په عذاب راشي نو بیا په دې وخت کې د پاره هیڅ قسم د پنازې نه وي او بیا د سورۃ په اخره کې الله جل شانه تسبیح بیانې نو فرمایي وان یونس لمن المرسلین او بشک یونس علیہ السلام خامخا او د پیغمبرانو نه اذ ابق الى الفلك المشحون کله چې دی لاړو کشته ډکتا فساهما فكان من المدحضين پس دی خلقو قرندازی اکڑا دی او داغ قرندازی کی دراوطلو مغلوب خلقنا یونس علیہ السلام اتحادی فیصلہ کڑی ہوا
او مجتهد چې کله اجتهاد کوي نو په خطا کېدو ورته هم یو ثواب ملاویږي او که حق ته ورسېږي دوه ثواب ملاویږي خو چونکې دلته پیغمبر دی نو د پیغمبر مرتبه اوچته ده نو په معمولي خطایې باندې الله پاک تنبیه ورکړي چې ته دا کار مه کوه پیغمبر مقام اوچت نو عام انسانان امتیانو مرتبه کته د هغې سره ګزاره ډېره کېږي خو د پیغمبر خو د الله په نسبت باندې ډېر زیات اوچت مقام دی نو که معمولي خطایي وشي اگر چې ګناه نه وي بیا هم الله پاک پې زورونه ورکړي چې داسې کار مه کوه اگر که یو خلاف اولا کار هم وي یونس علیه السلام ګورې ګناه نه وه کړې اجتهادي خطا او اجتهادي خطا ته په دین کې ګناه نه وي خو د ده مقام اوچت نو الله پې ځکه زورونه ورکړي فالتقمه الحوت پس تیر کدل رمحی وهو ملیم نو دی ځان لر ملامت کوونکو فلولا انه كان من المسبحين پس کچره دی نوی د تسبیح وینکنا وظیفه نکولی للبث في بطنه الى يوم يبعثون د بخامخا وخت تیر کړو په ګډ د مهی کی تر د قیامت پورې فنبتناه بالعراء والسقيم پس منتراب راوستو را غرزو د مې د ګډنا په کلو میدان کې دی بیمار وجدي کمزوري شوی وانبتنا عليه شجره من يقطين او موږ را زرغون ک په د باندې یو ګنا د زیلې والا بوټي نو د کدو بوټي د کدو دا بوټي او بیا مفسرین لیکي چې د کدو په دې پاڼو کې مچان نکینی عام بوټو باندې مچان وغیرہ کینی په دې سره کې دا الله پاک پیدا کړو وارسلنا الى مئات الف نو يزيدون منذر اولئك خپل قوم ته چې دا غي تعداد یو لاکھ یا د دین هم زیات فآمنوا بسغي ایمان نو په د باندې فمتعناهم الى پس موږ غي ته پیدا ورکته او د نیټه پوری بس تاسو کل دي مشرکان د مکینا لربک البنات ولهم البنون استاد رب د پار لریان د دوی د پار زامن دي هم خلقنا الملائکه اناثا وهم شاهدون آیا من پیدا کړی دي فرشتي زنانو دي باغی گواه دي الا خبردار انهم بشک دوی چې دي من افکهم ليقولون پر خپل دروغ وینا کې لګیا دی او دا وایي ولد الله چې د الله بچی و انهم لکاذبون یقینا دي دروغ جن دي اصطفى البنات على البنين آیا الله خوخوي د خپل ځان د پاره لوريان په ځامنو باندې ما لكم كيف تحكمون سشوي دي پتاس دا تاسو څنګه فیصله کوي افلا تذكر تاسو سوچ او فکر نه کوي نصیحت نه قبل وي ام لكم سلطان مبين تاسو د پاره تاسو دلیل واضحه فاتوا بكتابكم تاسو وروړي خپل کتاب فدی خپلا کفری خبر باندې کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا او دیگر زوی په مابین د الله او د پیریانو کې نسب نعوذ بالله الله ول خاوندو او د پیریانو خزي ول زنانا خزي دا ول ګرځي نو دا تاسو الله د پاره نسب لټو ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون او یقینا فی دی پیریان چې یقینا غیب حاضر ولي شد الله وړاندې سبحان الله عما يصفون پاک دی الله پاک دا سنه چې دا کافران ولکم کفر عقیده بیان الا عباد الله المخلصين مگر بندگان د الله پاک نیکان خلق دا خبره نه کوي فانکم وما تعبدون پس یقینا تاسو کافران او تاسو خدایان چې تاسو عبادت کوي ما انتم علی بفاتن تاسو نه د الله پاک نه بچ کیدونکي الا من هو صال الجحیم مگر هغه صال الجحیم چې هغه داخل شو جهنم ته یعنی څوک تاسو نه پاتې کی کتا سے کستاس دا بوتان دا ټول بخامخه جهنم ته داخلي الا من هو صال الجحیم مگر خامخه دی بداخلي جهنم ته وما منا الا له مقام معلوم او فرشتي وای چې نشته زمونږ د پاره څوک مرد مگر دار چا د پاره زه معلوم دي وإنا لنحن الصافون او یقینا من خامخه الله پاک ته سب جوړون کیو وإنا لنحن المسبحون او یقینا من الله پاک ته تسبیح ویون کیو وإن كانوا ليقولون او یقینا ویل بدی کافران لو ان عند
عندنا ذکرا من الاولین کچروی زمون سرس کتاب نمونگ من الاولین د پخوانو خلقو لکنا عباد الله المخلصین نمونگ بمقا مقابیدا بندگان دا اللہ پاک دا نیکانونا یعنی کمون سرکم کتاب بھی فکفروا به فسوف يعلمون پس کله چې قرآن ناغدی باغی باندې کفر اکو زرد چې دی بفیشی ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين او بدغه سر وړاندې والي کړي زمونږ کلمې زمونږ د بندګانو پیغمبران د پاره په امداد د دوی باندې انهم لهم المنصورون یقینا دوی چې د خامخا د پیغمبرانو په مدد کولی شي وان جندنا لهم الغالبون یقینا زمونږ لښکر به د دوی سره غالب کیدونکي به وي وإن جندنا بشك زمون جماعت من لخر لهم الغالبون خامخا غالب كيدون كدي فتولى عنهم حتى حين فاستعراض كردين ترجون يتيبوري وابصرهم فسوف يبصرون او تنظر كودي تازرد جدي بمقوري افا بعذابنا يستعجلون آیت بیزن پا عذاب باندی پا جلدے باندی مطالبہ دا عذاب کبھی فیدا نزل بساحتم فسرکل چراکوشی دا عذاب دبی پا کورونو کی فساء صباح المنذرین پس دیر بد بیاغ سہر دا یرولو شو دا عذاب وتولانو حتی حین او تعراض کردوین ترجونیٹے پوری وابصر فسوف يبصرون او تمخوال یا وابصر تقورا زرد چدوی بمگوری سبحان ربک رب العزت عما يصفون پاک دستاربو چه خاوند عزت دا غسن چدوی ولا بیانی دا کافران وسلام علی المرسلین او سلام دی پا پیغمبرانو باندی والحمدللہ رب العالمین او طول صفتنا خاص دا اللہ پاک دا پارا دی چه رب العالمین دی واخر